وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الخبر كالمعاینة تا ته څوک خبر درکړي نو دا د سترګو لیدو په شانتې نه دی، یعنې سنې سنایي وي خبر او په شانتې لیدو نه دی، لیدو هغې کې ډېر بنده پوره یقین راشي او په اورېدلې خبره هغه کله صحیح وخېږي کله غلطه وي. نو دا مې دې د حدیث مطلب دا شه چې دغه موبایل استعمال او د هغې بیا فایدې او نقصانات. ناول خدای چې موبایل کله څوک تا ته ټلیفون وکړي تا که هغه درته ونه کړو نو پکار دی چې ته پرې سلام واچې، هلو په ځای موږ له پکار دی چې موږ السلام علیکم ورحمت الله، یا که هغه در باندې سلام وکړي ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو، دا لوستل پکار دی. هلو ته څوک او ما رسکولو تا رسکولو ته څوک تا ولې دا ټیم ټلیفون کو نه، دې به د السلام علیکم پکار دی چې موږ د الله تعالی دغه نوم هغه ته پیش کړو. نو که هغه نه کوي نو ته پرې سلام اچو، خو سلام هغه اچول پکار دی. یو دویم دا دی چې دغه موبایل چې ستا بې ټیمه چا ته ټلیفون نه دی پکار، یا یې غرمې ټیم دی، یا یو مولوي صاحب د هغه درس وخت دی، یا د امامتۍ ټیم دی، یا د هغه د غرمې د خوب ټیم دی، یا ماخوستن ناوخته ټیم دی. نو داسې اوقاتو کې چاته ټلیفون نه دی پکار، ځکه یې به مصروف وي. نو پکار دا چې اول ورته څه میسج ولېږه، د هغې نه بعد چې دی هغه که ورته جواب درکړي بیا ورته ټلیفون وکړه، د هغه نه اجازت غوښتل پکار دی. درېیمه خبره هغه دا ده چې دغه موبایل استعمال چې دی نو دې باندې داسې خبرې هغه نه دي پکار چې سوال په هغې باندې ته ستومانه وي، یعنی داسې ویډیوګانې چې هغې کې د ګډېدو والی ګانې بجانې هغه نه چاته لیږل پکار دی، نه خپله چې تا ته څوک راولېږي نه خپله هم نه دي کتل پکار هغه. او څلورمه خبره دا ده چې دا موبایل کې د دې رنګټون باندې داسې ساده ونته پرېښودل پکار دی، هغې باندې تلاوت هم نه دی پکار، نه پې حدیث پکار دی، ځکه چې دې باندې بیا اکثر ته ګناهګارېږي چې ته یې نیمه کې هغه باندې تا ته ټلیفون ناشي یا څه چاته کې نه د الله نوم یا دغه تلاوت چې دا نیمه کې پاتې شي هغه کټ شي، بیا هغې باندې ته دنیاوي خبرې شروع کړي دا نه دي پکار، هغه نه دي پرېښودل پکار. بل دا پروفایل باندې دا تصویران وغیره موبایل له پاسه دا هم ښه نه دي، ځکه هغې په ځای باندې دا دی چې موږ د هغې په ځای داسې یو ښکلی حدیث پرېږدو چې څوک ستا د موبایل ګوري نو چې هغه په یې کتو سره هغه ته ثواب میلاوېږي، نو د هغې ثواب به تا ته هم راځي. بله دا مجلسې دي چې څوک کوم خلک یا مالکان منعقد کړي نو هغوی ته دومره ګناه د هغوی ته مرستېږي چې څومره خلک یې اوري یا موبایل کې ګوري او څومره د اونې بوټې او کورونه یې اوري، دغې ټولو ته د هغې هغه ټوله سزا به اول هغې کس ته میلاوېږي چې چا دا پروګرام جوړ کړی دی. درېیم د مې خلکو کې دا مصیبت دی چې هغوی دکه که تلاوت یا چېرته پروګرام د ختم پروګرام جوړ شي نو هغې باندې خلک راپورته کېږي، وایي دې نه بیماران دي چې دا دومره په لسپیکر باندې درسونه کوي، او د مجلس دپاره یو کس نه راځي چې یاره کور کې یا کلي کې بیماران دي دومره ټول کله بیا هغه مجلس هغه اوازونه اوري. نو پکار دا چې موږ ملګري راپورته کېږو دوی پسې چې دا مجلس کېږي چې موږ بنده و. نو دکه او پنځمه خبره دا ده چې دې کې غلط ویډیوګانې څومره چې دي نه به چاته شیر کوي نه به پخپله هغه ګورئ، ځکه روژه را روانه ده 15 ورځې پاتې چې بلکل موږ موبایل خپلې د هغې نه پاکې وګرځو، هغې باندې صرف تلاوت هغه چې اورو یا دکه شاندې بیانونه پې اورو یا نعت او حمد هغه موږ په دې موبایل باندې اورو، سوا د هغې نه دویم زنانه تصویران کتل یا چاته شیر کول یا زنانو له پکار دی چې هغوی دا څیزونه هغه نه استعمالوي، او په زنانو سره خبرې کول دا هم شپږمه خبره چې هغه بلکل ناروا دی. در دې پورې چې عایشې بیبي نه چېرته ثابت دی چې نبي علیه السلام سره کویدل شوی چې هغې نه بعد
چرته نبی علیه السلام دا واده نه مخکې خبرې شوي نو پکار دی که خپله کویدنې شوي جنۍ دې ولیني د هغې سره د له هم هغه خبرې هغه صحیح نه دي نو پکار دی چې موږ د دې خبرو نه موبایل کې غلط کتو اورېدو نه د هغې نه هغه ځان وساتو او موبایل غلط نه استعمالو روژه کې بالکل صحیح استعمالو او ډېر موبایل له وخت نه دي ورکول پکار دا روژه چې دی کې ډېر تلاوت پکار دی نوافل او تهجد او وابین او اشراق او هغه چاش موس پکار دی صلات توبه پکار ده صلات تسبیح پکار دی او دغه شان دی هر قسمه ګناه نه که سترګو که د غوږونو که د ژبې او غلط سوچونه د هغې نه ځان بچ کول پکار دی دغه شان دی چې دی نو دا روژه دی کې ذکر پکار دی دی کې چې دی صدقات پکار دی زکات په دې کې یو په 70 باندې ثواب دی هغه ورکول پکار دی نو نور خپل ګاونډیانو روژه ماتې او دعاګانو اهتمام پکار دی موږ چې ټولو خبرو خیال بساتو نو دا مې موبایل پورې دومره خبرې بیان کړې چې موبایل غلط پنې استعمالو د خپل فایدې لپاره چې کوم ښه کارونه هغه فایده به اخلو او غلط ناجایز لپاره باندې استعمالو ورنه چې تا یو غلط ویډیو تا ورکا او څومره خلک یې شیر کوي تر قیامته چې دا ویډیو خلک ګوري چلیږي پوره به تا ته اول ګناه میلاویږي چې کوم کس دا اول شیر کړي الله تعالی موږ د غلطو نه بچ وساتي د موبایل صحیح استعمال هغه موږ له توفیق راکړي د غلط استعمال نه الله موږ ټول مسلمانان بچ وساتي برحمتک یا ارحم